زما محترم ورونو هغه خلقو ته کوم چې دلته تیارې ته ناست دي هغوی ته د ګرانۍ هېڅ احساس نشته دی د غوړو ټیم کو په 1800 روپۍ و هم د هغه جیب ته 1800 روپۍ بل چا رالیږلې او نن کو د غوړو ټیم 500,000 روپو ته رسېدلی دی هم د ده جیب ته دا 500,000 روپۍ بل څوک رالیږي د ده په لاس نه دي پورې شوي د ده په شا نه ده سولیدلی د ده په خوله نه ده وتلی دی ستړی شوی نه دی زما محترم ورونو د دې وجې نه دی وایي پټرول که په 1000 روپۍ لیټر شي نو هم به بیا مونږ عمران خان له ووټ ورکوو ته لاړ شه تپوس د هغې دیاړمار او مزدور کار نه وکړه چې سحر نه تر ماښام پورې هغه په چوک کې ناست وي هغه ته مزدوري میلاو نه شي ته لاړ شه د ټکسي د هغه ډرایور نه تپوس وکړه هغه ته دیاړي میلاو نه شي ته لاړ شه د رکشې د هغې غریب ډرایور نه تپوس وکړه چې هغه ته دیاړي میلاو نه شي او هغه ماښام کور ته راشي خپل بچي هغې ته ګوري د هغې مړې مړې سترګې او د دغه پلار دا غمزده زړه زما محترم ورونو دا احساس هغه چاته کېږي چې په چا باندې تیر شي او چې چاته دیاړي میلاو شوله بیا د 800 روپو په دیاړۍ کې چې دی دوکاندار ته ودرېږي او ورته وایي وړه راکړه او د 900 روپو تروړه دله په 14,500 روپۍ باندې ورکړي دی وایي ما خو عمران خان له ووټ دې دپاره ورکړی چې دا د 900 روپو تروړه به دی 300 روپو ته راولي دا خو 1400 روپو ته وختله دی چې د چینۍ تپوس کوي نو د 80 روپو والا کیلو چیني هغه دته په 110 روپۍ باندې میلاویږي دی چې د کور د غریبو بلولو دپاره د ګیس تپوس کوي د 100 روپو والا کیلو ګیس دته په 220 روپۍ باندې کیلو میلاویږي دی په دې زړه کې دا سوچ کوي چې خدایه ما کومه ګناه کړې وه د مالدار په جیب باندې خو هېڅ اثر پرې نه وتلو زور راغی زما جیب له راغی تکلیف راغی زما جیب له تکلیف راغی زما وجود له تکلیف راغی زما محترم ورونو او بیا د دې باوجود زمونږ د سټیټ بینک گورنر صاحب چې هغه د IMF د میشن د طرف نه دلته پلانټ شوی دی او رالیږلی شوی دی او یاد ساتئ دا رضا باقر دی چې کله مصر ته ولېږلو چې د مصر اکانومي یې ډیټ کړله او په ځمکه باندې لاندې کېنوله او د مصر معیشت دا یې د IMF غلام کړو د هغه وخته د ټرانسفر د مصر نه وشو پاکستان ته نن په پاکستان کې د وزیر اعظم د حکومتونو په ځای باندې IMF سره اختیارات دي د سټیټ بینک آف پاکستان ملکیت د ریاست پاکستان د لاس نه وتلی دی د اټانومس باډي ده دا خودمختاره اداره ده د دې ملک یو با اختیار سړي سره دا اختیار نشته دی چې په سټیټ بینک کې چپړاسي بردي کړي دا د IMF لاس ته تللی ده دا د هغې په لاس کې ده دې وجه نه زما محترم ورونو په دې موجوده حالاتو کې زمونږ او ستاسو په دې تېر 3.5 کاله کې هغه چې به ورته ډېر بهترین باصلاحیته ټیم وي د هغې ټیم 4 فاینانس منسټران وزرای خزانه بدل شو یو فاینانس منسټر بله ورځ وایي خیر دی کو ډالر وختلو څه خاص خبره خو نه ده اوورسیز پاکستانیانو ته فایده لاړه مخکې به هغې 1 درهم راولېږلو 10 روپۍ به ترې جوړېدلې اوس یې چې راولېږي نو 15 روپۍ به ترېنه جوړېږي اے نالایقه 90 लाख اوورسیز د پاکستان په بهر دنیا کې ناست دي خو 21 کروڑ پاکستانیان په دې وطن کې په دې ملک کې دننه ناست دي او 1 درهم چې به هغه راولېږلو نو تا ته دا پته شته دی په تېر 3.5 کاله کې زما محترم ورونو د روپۍ په ویلیو کې او د روپۍ په قدر کې 51% کمی راغلی دی د نن نه 3.5 کاله مخکې چې په 100 روپو باندې کم کار کېدلو هغه د هغه وخت 100 روپۍ او د دې وخت 200 روپۍ په ویلیو کې په قوت کې او په طاقت کې دا برابرې دي نالایقه هغه پیسې چې څوک راولېږي دلته ځان له د کټ سر ته نه ږدي هغه پیسې دوکان له وړي نو چې په دوکان کې دته د 900 روپو تروړه په 14,500 روپۍ باندې میلاو شوله ته ماته دا ووایه چې تا دې غریب له فایده ورکړله او که تا دته تاوان او تا ورته نقصان ورکړلو زما محترم ورونو د دې غربت د دې مهنګایۍ د دې بېروزګارۍ احساس دا د هغه کس نه تپوس پکار دی په چا باندې چې غریبي وي په چا باندې چې ناچاري وي نن زما دې خبرې ته ډېر غټ سوچ دی زه دا واړه واړه ماشومان اینم دوی د روډ په دې غاړو باندې ناست وي چا د خپل ځان مخې ته دا د ساګو ګېډۍ کېښودلې وي چا یې شیدلې چولې ځان ته مخې ته کېښودلې وي دا د بې
بېوسه سړي بچی دی دا د بېوسه مور اولاد دی د مور چېرته هم دا نه پېرزو کېږي چې زما ماشوم بچی دی په دې ماشوموالي د روډ په غاړه کښېني او هغه د چولې خرڅوي او هغه د ساک خرڅوي زما محترم ورونو دا ولې د پلار په دیاړۍ کې د کور کفالت نه کېږي ماشوم بچی د سکول نه راپاس او بچی لاړ شه ګېډه ساتل غواړي او د خوراک او د څښاک انتظام پکار دی زما محترم ورونو هغه خلکو خپل ماشومان بچي روډونو ته راوویستل او هغې پې دیاړۍ کوي او هغې پې مزدورۍ کوي زمونږ دا بعضې وروڼه وایي وایي دا خو په بین الاقوامي مارکېټ کې ګراني راغلې ده نو دلته ځکه ګراني راغله زه ستا نه دا تپوس کومه چې د نن نه 3.5 کاله مخکې بجلي یو یونټ په 8 روپۍ باندې و نن هغه 22 روپو ته ور ورسېدلو او پرونی خبر دا دی چې په راروانه میاشت کې به 2 روپۍ او 65 پیسې فی یونټ بجلي دا به ګرانېږي دا IMF ورته ویلي دي دې نوي تندر ته ځان تیار کړئ دې نوي قهر ته او عذاب ته خپل ځان تیار کړئ زه د خپلو دغې تعلیم یافته وروڼو نه دا تپوس کومه چې پټرول په بین الاقوامي منډۍ کې ګران شو نو دا توربیله په استرالیا کې ده او که نه دا توربیله په فرانس کې ده او که دا توربیله په امریکې کې ده او که دا توربیله په برطانیه کې ده دې توربیلې ته چې به دا اوبه مخکې راتللې په ارزان ریټ راتللې اوس چې ورته راځي نو په ګران ریټ باندې راځي دې باران مخکې ټیکس اخیستلو نه اوس یې ټیکسونه شروع کړي دي دې واورې چې دا ویلې کېږي او دې توربیلې ته دې دا اوبه راغونډېږي نو دا واوره مخکې پاکستان ته په ارزان ریټ باندې د اسمان نه راغورځېدله او اوس ورته په ګران ریټ باندې راغورځېږي او که نه د بجلي په دې ستنو کې په دې تارونو کې چې به دا بجلي راتلله مخکې به چې کوم دی نو دې څه ټیکس اخیستلو نه اخیستلو اوس ټیکس اخلي مخکې به یې لږ اخیستلو اوس ډېر اخلي دا څه د احمقانو خبرې کوئ د بجلۍ د ګرانۍ دپاره د بین الاقوامي مارکېټ او د عالمي منډۍ تا سره څه توک دی او تا سره څه جسټیفیکیشن دی زما محترم ورونو نور هېڅ هم نه دي خو د دې ملک سودا شوې ده د دې ملک د اکانومي سودا شوې ده د دې ملک د معیشت سودا شوې ده ما ته بله ورځ زموږ یو زرګر دوست دی ما ته ویل مفتي صاحب مخکې به مونږ په خلکو باندې کالي خرڅول اوس خلک د خپلو زنانو د غوږونو نوالۍ راکوزې کي او د خپل کور د خرچې د چلولو دپاره مونږ له راوړې په مونږ باندې خرڅوي مفتي صاحب سپېدپوشه طبقه الله